کعب احبار وای د یهودي و بیا مسلمان شو والکما دا کلمې نه ویلی دا زه اوس ته درښیم کما دا کلمې نه ویلی یهودو به په ما باندې دومره جادو دومره سحر دومره نظر کړی وای چې زه به خر کړی وای که خود خر نه هغه د خره ترتیب هغه ناست هغه ولاړ هغه ګرځېده هغه عادات وای دا به په ما کې راغلی وای خو چونکې ما دا کلمې ویلې د یهودو په ما باندې وس نه رسېدی دغه یهود جادوګران دي ساحران دي د محمد رسول الله د کور جادو سیر چې سوی دی هغه هم دغه یهودو کړی دی نو دلته کعب احبار په خپل وای د یهودو عالم دی وای کما دا کلمې نه ویلی نو به دا خلکو زه په ما داسې جادو سیر کړی وای چې زه به آخر داسې سوی وای کلمې درته وایم بیا به انشاءالله پر سکرین باندې دغه کلمې دی راولي سکرین شاټ یې واخلئ د ځانه سره یې کښېږدئ او دا وایاست چې په دا پوه شوې چې یاره د دې چا سترګې راباندې سرې دي زړه یې راسه مطلب خفه دی یا یې پر ما دا ښه کور نه ربلیږي پر ما یې بچا نه ربلیږي ښایسته موټر یې نه راباندې ربلیږي دا ښه کاروبار یې نه راباندې ربلیږي دغه تورې وایه یا په دا پوه شوې چې دا سړی په ما پسې غلی دی نه پوهېږم چې څه به راسره وکړي دا کلمې وایه اعوذ بوجه الله العظیم الذي ليس شيء اعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وبرأ وذرأ موتا امام مالک دا را نقل کړی دی دغه دعا زده کوي